أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العلي العظيم. دین مخکې تیرو آیتونو کې الله رب العزت د یهودو او د نصاراو ذکر فرمایلو چې هغوی به دا دعوه کوله چې مونږ به جنت ته ځو او نور به هیڅوک چې کوم دی جنت ته نه داخلیږي. نو الله رب العزت د هغوی د هغې وعدې تردید وکړو او ورته ویې چې دا ستاسو خپلې ارزوګانې دي، د زړه تمنام ده. که چېرې تاسو رښتیني یې او ستاسو سره په دې خبره باندې څه دلیل وي نو راپېښې کوئ، باقي تاسو په دې خپله خبره کې رښتیني نه شئ کېدلی. او اوس دې آیتونو مبارکو کې الله رب العزت د یهودیانو او د نصاراو د دې دواړو ډلو ذکر فرمایلی دی او هغه تردید الله رب العزت د هغوی بیا کوي چې تاسو په دې خبره باندې نه پوهیږئ، ځکه که چېرې تاسو په دې خبره باندې پوهېدلی تاسو په داسې خبرې نه کولې. الله رب العزت فرمایي وقالت اليهود، اور ویل به یهودیانو، لیست النصارى چې نه دي نصارا علی شی په هیڅ یو څیز باندې په دین خپل کې. وقالت النصارى، اور ویل به نصرانیانو، لیست الیهود چې نه دي یهودیان علی شیء په هیڅ یو څیز له دین خپل کې. وهم یتلون الکتاب، الله کې دا دواړه طبقې چې کوم دي دوی لوستونکي د کتاب دي. الله کې د دواړو طبقو له الله رب العزت تورات او دارنګې انجیل چې کوم دی ورکړی دی او دوی د الله د کتاب لوستونکي هم دي، لیکن بیا هم داسې خبرې کوي. کذالک همدارنګې قال الذين، ویل به هغه کسانو، لا يعلمون چې نه پوهېدل، مثل قولهم پشان د دې خبرې د دوی. فالله، پس الله تعالی، یحکم حکم کوي، بینهم په منځ د دې دواړو کې، یوم القیامت په ورځ د قیامت، فیما په هغې کې کانو چې دوی فیه یختلفون چې جګړه به یې کوله، اختلاف به یې کو په دې خبره کې، یعنی دوی به په دې خبره کې اختلاف کو. یهودیانو به وی چې د نصاراو دین چې کوم دی هغه باطل دی او نصاراو به وی چې د یهودیانو دین باطل دی. حالانکې دوی دواړه ډلې چې کوم دی په دې خبره باندې نه پوهېدل. وی الله رب العزت په د دې په منځ کې چې کوم دی د قیامت په ورځ باندې بیا فیصله کوي چې کم خلک هغه په حق باندې دي او په هغه خبره باندې چې دوی په یو بل باندې چې کوم دی جګړې کولې. ومن ازلم، او څوک دی لوی ظالم، ممن د هغه چانه منع چې دی منع کوي مساجد الله د جوماتونو یا د کورونو د الله نه، ان یذکره چې یاد کړی شي فیها په دې کورونو کې اسمه نام د الله، وسعا فی خرابها او کوشش کوي په ورانولو د هغې کې. اولئک هم دغه کسان چې دي ما کان لهم چې نه دی لایق دوی لره ان یدخلوها چې ننوځي دغه جوماتونو ته الا مگر خائفین په یریدونکي حالت کې، لهم او د دوی دپاره فی الدنیا په دنیا کې، وخزي شرمندګي، ولهم او د دوی دپاره فی الاخرة په آخرت کې عذاب عظیم لوی عذاب. روایتو کې راځي چې تیتوس بادشاه د نصرانیانو د بني اسرائیلو سره جنګ وکړو، نو سړي له ووژل او هلکانې او جنکۍ بندیوان کړل، یعنې ګرفتار یې کړل، او تورات کتاب د دوی چې کوم د بني اسرائیلو هغه یې وسېزو او بیت المقدس یې خراب کو او مردار یې پکې چې کوم دی وغورځولي او خنزیران یې پکې حلال کړل او ډېرې مودې پورې چې کوم دی هغه وران جاړ پروت و. بیا چې مسلمانانو په زمانه کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې چې کوم دی آباد کو او نو سبب د
نازلېدلو د دې آیت کریمه دا و چې دغه بادشاه د بني اسرائیلو سره چې کوم دی جګړه وکړله، جنګونه یې ورسره وکړل او د هغوی نارینه قتل کړل او ښځې چې کوم دی او هلکان دی گرفتار کړل او د هغوی کتاب چې کوم دی هغه وسوځه او بیت المقدس چې کوم دی وران کو او قسمه قسم دغه چې کوم دی په هغې کې وکړو، غلاظت یې پکې وغورځول. او بیا چې کله د مسلمانانو دور حکومت راغی نو د حضرت عمر رضی الله تعالی په زمانه کې چې کوم دی دی بیا هغه آباد کو. دارنګې په دې بل آیت مبارکه کې الله فرمایي چې څوک دی لوی ظالم د هغه چانه چې دی منع کوي خلق د الله د کورونو نه. فرمایي چې او څوک دی زیات ظالم، یعنی نصارا او د نجران بخپل ځان ته منصفان ویل او یهودیانو ته به ظالمان ویل چې دوی به حضرت عیسی علیه السلام سره دشمنی کوله او مونږ یې منو. نو الله تعالی فرمایي چې هر کله نصارا بیا غلبه وموندله نو بیت المقدس وران کو او د یهودیانو جماعتونه یې غم وران کړل. دا قسم انصاف، دا کم انصاف دی چې لزیده د بني آدمو جماعتونه یعنی د الله رب العزت ورانولی شي. نو هغوی به بیا دا کارونه شروع کړل او یو بل به چې کوم دی قتلو. اولئک هم دغه کسان ما کان لهم چې دی لایق د دوی لهم د دې دپاره ان یدخلوها چې ننوځي دغه جماعتونو ته الا مگر خائفین په یری په حالت کې لهم فی الدنیا او د دوی دپاره په دنیا کې خزي شرمندگی ولهم او د دوی دپاره فی الاخرت په آخرت کې عذاب عظیم لوی عذاب. ولله المشرق او خاص دی لره دی مشرق والمغرب او مغرب، یعنی خاص دی لره دی نور د خطو ځای او نور د پریوتو ځای. فاینما تولو پس هر طرف ته چې مخ کړئ تاسو فثم وجه الله پس دغه طرف ته به اطاعت د الله وشي. ان الله او بشک الله تعالی واسعون چې هغه ډیر وسیع رحمت والده علیم او پوهه دی په دې خبره باندې. د دې آیتونو مبارکو فنزول کې کوم دی علما فرمایي ویلی دی مجاهد رحمهم الله او دارنګي حسن رحمهم الله چې هر کله دا آیت نازل شو وقال ربكم ادعوني استجب لكم، یعنی ویلی دی رب تاسو چې سوال کوي تاسو زمانہ زبې قبلوما. او تاسو نو اصحاب کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو وکړو چې الله تعالی کوم ځای دی چې مونږ یې راوغواړو، یعنی مونږ سره خبرې وکړو. نو دا آیت الله رب العزت نازل کو ولله المشرق والمغرب، یعنی کم طرف ته چې تاسو مخ کوئ التبا تاسو ته الله ملاویږي. بدی وقالوا اتخذ الله اور وای دوی اتخذ الله نیول دی الله تعالی ولدن زوی سبحانه پاکی د دلرا بل له بلکې دی دلرا ما فی السماوات هر غصه چې په اسمانونو کې دي والارض او چې په ځمکه کې دي کل له دی ټول د لره حکم قانتون حکم قبلون کی، یعنی هر څه چې په د ځمکه او اسمانونو کې دي دا ټول د الله رب العزت پاکی بیانوي او الله رب العزت پاک دی او الله رب العزت چې کوم دی د دې تمام عیوب نفاق ذات دی او په ځمکه اسمانونو کې چې څه دي دا ټول د الله اطاعت کوي او د هغه حکم مني. بدیع السماوات نوې پیدا کوونکې اسمانونو والارض او د ځمکې دی. و اذا قضى امرا او هر کله چې حکم وکړي دی یو کار امرا پس خبره ده د بل نه ده فانما یقول پس وای هغه ته له کن فیکون چې شی نو هغه شي. بدی علما فرمای بدی په معنا د مبدع دی. مبدع هغه ته ویلی شي چې یو داسې ست پیدا کړی شي چې د هغه سی نه بل څوک پیدا نه کړي، یعنی الله داسې نوی پیدا کوونکی دی چې هغه شانتی شی هیڅوک په کائناتو کې نشي پیدا کولی او د هغه حکم چلیږي چې هغه ووایي شا بیا شي. وقال الذین او وای هغه کسان لا یعلمون چې نه پوهیږي لولا یکلمنا الله ولې خبرې نه کوي لمونږ سره الله
او تأتینا آیا یا ولن رازی مونږ لرا یو نخا کذالک هم دارنګي قال الذين ویلو هغه کسانو من قبلهم مخکې د دوینا مثل قولهم بشان د خبرو د دوی تشابهات یو شان شوي دي قلوبهم زړونه د دوی قد بینا الآیات په تحقیق سره بیان کړي دي مونږه آیاتونه خپل لقوم دفار د یو قوم یوقنون چې هغوی یقین لري په هغې باندې انا ارسلناک بېشکه چې مونږه لېږلی ته ای پیغمبره بالحق په حق سره بشیرا زیر ورکوونکې ونذیرا او یرونکې ولا تسألو او نبا تپوس کړی شي ستانه عن اصحاب الجحیم د دوزخ د هغه خلکو ولن ترضى او لسره به راضي نشي عنک الیهود لتانه یهودیان ولن نصارى او نصرانیان حتی تر هغې پورې تتبع چې ته تابعداري وکړې ملتهم د دین د دوی قل ته ورته ووایه ای پیغمبره ان هدی الله چې بېشکه نیغه لار د الله تعالی چې ده هو الهدی هم دغه لار ده ولئن اتبعت او خامخا کچرې تاسو تابعداري وکړله احواءهم که خامخا تاسو تابعداري مطابقت وکړو احواءهم د خواهشاتو د دوی بعد الذي پس له هغې نه جاءک چې راغې تا ته من العلم د علم نه ما لکه نو نه به وي تا لره من الله بې سوا د الله نه من ولین هیڅوک دوست ولا نصیر او نه څوک مددګار وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کچرې ته دوی هر څومره د دوی سره نرمي وکړي لیکن دوی چې کوم دی ستا خبره نه مني او دوی چې کوم دی د هغې شي تابعداري غواړي چې د کم کې دوی تابعدار دي لتانه یهودیان مطلب دا چې الله پاک فرمایي ای محمد صلی الله علیه وسلم دا دواړه ډلې به لتانه هېڅ چېرې رضا نه شي ته هم رضامندي د دوی پرېږده او هغه دین چې الله پاک تعالی درکړی دی تا ته یې ښودلی دی هماغه صحیح دی او د دوی دا باطل دی یعنې ته د دوی رضا مه کوه ته خپله رضا کوه او خپل دین چې کوم دی هغه راټینګ کړه الذین هغه کسان آتیناهم الکتاب چې ورکړی دی مونږه دوی ته کتاب یتلونه چې هغوی للي حق تلاوتې یعنې هغوی هغه په حق د ولستلو د هغې کې اولئک هم دغه کسان چې دی یؤمنونه ایمان راوړي به په دې کتاب باندې ومن یکفر او هر څوک چې کافر شو به په دغه کتاب سره فاولئک پس دغه کسان هم الخاسرون دوی زیانکاران دي یعنی هغه کسان چې هغوی له الله رب العزت کتاب ورکړی دی او دوی د هغه کتاب تلاوت کوي او په هغې باندې ایمان راوړی دی او هغه کسان چې هغوی دغه کتاب نه مني او ایمان یې پرې نه دی راوړی نو داسې خلک چې کوم دی هغه زیانکاران دي او داسې خلک چې کوم دی هغه باطل دي حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ویلی دي چې هر چا په ورور مسلمان باندې ظلم کړی دی هر قسمه نو دی بخښنه له هغه نه وغواړي وړاندې له هغې نه چې بیا نه اشرفۍ پیدا کېږي او نه روپۍ که چېرې نیک عمل وي یعنې د ظالم نو هغه به ترې اخیستی شي په قدر د ظلم خپل سره او نیک عمل نور به نو اخیستلی شي د هغې په وجه باندې به ګناهونه دته په سر باندې انبار کړی شي د هغه مظلوم او دی به چې کوم دی په هغې باندې بیا په لړزان شي نو الله رب العزت په دې آیت مبارکه کې د هغې خلکو تذکره فرمایلې ده چې تاسو ظلم او زیاتی مه کوئ او د ظالم مرسته مه کوئ د مظلوم سره کوم دی زیاتی مه کوئ او کینې د قیامت په ورځ باندې بیا ستاسو نیکۍ وي او د هغې په بدل کې به چې کوم دی هغې ستاسو نه نیکۍ اخلي چې تاسو کوم ظلم په هغوی باندې کړی دی او که چېرې ستاسو هغه نیکۍ خلاصې شولې نو بیا به د هغې مظلومانو هغه بدۍ چې کوم دی هغه ستاسو په سر باندې پڼ کړی شي او تاسو به د هغې پڼ سره چې کوم دی الله جهنم منځ ته ورغذار کړي الله رب العزت دې موږ ټول له د عمل توفیق راکړي او په دې آیتونو مبارکو باندې دې د خپلې زندګۍ جوړولو توفیق راکړي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم
या अव्वल अव्वलीन या आखिर आखिरीन या ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन तवक्कलना व नुफ़व्विज़ु उमूरना इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन बिरहमतिका।